ټول ناوال هغه یم تشریف فرما دي جلمځی والا قدردان ولمنه راغلی دي مولانا صاحب تشریف راوړی دی او د مو قابل قدر علامه سید مرزا حسن اغا شیرازی تشریف فرما دی دیونه تشکر کوو بیا تاسو خدمت کې ما قرآن آیه مجیده تلاوت کا د کوم مطالب زه تاسو خدمت کې عرض کوم دا مطالب ما 12 دن باسته یو کس سره 12 دن غسه ما باس کړیو ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق لري حافظ قرآن دی پہلا اہل سنت و 12 دن بعدی بیا میسیج وکړ 38 سال بعد خدای ماته شیشه غوندې لیاره نصیب کا دا هغه مطلب دی هغه مطلب د ما خلاصه کړی تاسو خدمت کې عرض کوم چا واسوي ویلی کو انشاءالله څه پاکستان سطح باندې چیلنج دی تاسو بچو کې امامت په باره کې خبره ونه کی او دای ریکویسټ کړی دی چې ماته دعا وکړه چې ما خدای بچیو سره کربلا کې نصیب وشي غریب سړی نه دی مشکل ورته فیملی نه دی نو پرودګار دغه کوم فیملی مشکلات تیغه حل کی خدای دغه فیملی تان د اهل بیت ولیار راتلنې توفیق عنایت کی تاسو خدمت کې ما آیه مجیده تلاوت کا پروردگار عالم قرآن مجید کی ارشاد فرمائی یوم ندعو کل اناس بامامهم دا ساوند والا لغه ته आवाज ټیټ کا گونج دی ورکه قیامت پورې زب ټول خالق ویلاړو خپل امام چټتا ار یو سړی به خپل امام چټته ویلاړ وي دا پته نه لګیږي چې امام باطل دی که امام حق دی موسی درشمی سپاره کې آیات ته یا به چاته عملنامه خلاص کې ملويږي یا به چاته ګچلاس کې ملويږي رائٹ اینڈ لیفٹ چاته خلاص کې ملوش وغه سړی کامیاب دی چاته ګچلاس کې ملوش وغه سړی برباد دی غه ختم دی دی آیات کې پروردگاری ته یوم ندعو کل اناس بامامهم زب قیامت کې آر یو گروپ خپل امام چټ ته ویلاړو امامان به ډیر ویلاړ وي ډیر امامان به ویلاړي خلک بور سي ویلاړ وي خو دی آیات کې یو پوینټ ته پته به څنګه لګیږي چې دا امام صحیح دی دا امام حق دی فمن اوتیا کتابه بیمینه کوم امام والا کسانو ته عملنامه خلاص کې ملو شو توجه مده کوم کسانو والا چې امام پسې ویلاړ دي کوم کسانو ته عملنامه څه رائټ هند کې ملو شو خلاص کې ملو شو اوغه کسان بخپل عملنامه پاړو کی ولا یظلمون فتیلا غو باندې بستنه څوکه برابر ظلم نه کیږي اوندا کسان حق دی اوندا خدای سره قبول دی اندان نازدانه قیامت دی او سره شو تاسو خو کو کاند مو د امام یادو امام د مو دورا یادو امام آیا د مو امام څه کوم مانو د مو څه دلیلون شته کنه مو واسه دور باندې دورا غوري ویو ولې څه موسی مقابله کې خلق شته دي چې خلافات مانی چا ځانتا ریاست جوړه کې چا ځانتا عمرا جوړ کړلو زه د امام مانو نور خو د امام نه مانی کام د امام مانی زیات خلک د خلافت او امارات مانی سلطنت ته مانی ملوکیت ته مانی اته کوم کاس ودی ماتا دوا آیات راستولو ته دا دوا آیات اومانه دی باندې اعمال وکا چې قیامت کې بیا گاوی ورکه چې ما باندې دی دنیا کې اتمام حجت شوه دی او زه خلیفګانو خلافات نه خبر وم دوا آیاتونه غما تراستولو غما ځان سلی کلی دي یو آیات ته والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم مونږ کوي هغه کسان مسلمانان مونږ کوي او دغه خپل کې کوم امر دی غا میټینګ سره انجام ته رسیږي هغه څه مو دلیل مطابق دی امرهم شورى بینهم نه مراد امر خلافت ته امام او خلیفہ میټینګ سره جوړیږي امام او خلیفہ میټینګ سره جوړیږي پس شیعاګان پکار دی عقل نکار واخلی او خلیفہ میټینګ والا ومانی
چې قیامت کې ټول صحابیان ور باندې گواهی وکي چې موږ د دې شیعاګانو حق شونه گواهی ورکو ویل چې دوی مو خبره منلې ده. دویم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. اے پیغمبر ته دی خلکو سره مشوره وکا، مشوره ورسره وکا. دویم دلیل اهل سنت برادران دا راوړي چې پیغمبر مشوره کړې ده او مشورې نه پته لګیږي چې په کار خلیفہ مشورې سره جوړ کی. او د دې آیات والا سیاق او سباق کا وګوره، دا آیات جنگ احد په باره کې راغلی دی. جنگ احد پیغمبر ویلو چې جنگ نیا شهر کې وکړو که باروزو ورته. ځونه خلک ویلو چې یا رسول الله انتظار کو چې دشمن راشي پاسه دیوالونو نه ور به غشي ولو چې ختم یې کو. ډیرو کسانو ویلو چې نه یا رسول الله بیا به چې دویم جنگ دی بدر نه بعد وډر شو میدان ته ووزو جنگ کو، میدان ته ووزو جنگ کو ورسه په میدان یا مړیږو یا مړو. دا د جنگ والا مشوره و خلافت دی کې چیتا و. دا بل کوم آیات ته دان د خلافت مشوره نه و. وشاورهم فی الامر کلی والا قوم والا میټینګونو کې ورسره مشورې کوه، ښه خبره ده. خلافت معمولی شی نه دی. شان نزول ورته بیان کو. رب دا رحم دی چې دا جمله وکړه چې دوه آیتونه ته علی باندې قرآن نه راوړه، زه درسه علی مانو. دوه آیتونه راوړه، ځان صحیح نوٹ کا. دوه آیتونه نه، پارټیشن مو ورته وکړه. پارټیشن مو اهل سنتو سره اختلاف څه شي کې دی؟ درو شیونو کې دی. څو شیونو کې دی؟ درو شیونو کې. یو ورسره مو اختلاف دی خلیفہ کې. خلیفہ ووٹ سا جوړیږي کا انتصاب سا جوړیږي پیغمبري جوړي. دا اختلاف اول شه. خو بیا لیکونه وکا مو اول اختلاف اهل سنت سره خلیفہ کې دی. نه مور سره جنگ شته، نه ور سره جګړه کو، نه ورته زیاړې کو، نه بې ادبي کو، نه د چا توهین کو. راشي قرآن نه خبرې کو. آخر پر یو حدیث درته نه بیانو. ټول قرآن خود منی کا اپیزان دی. اول اختلاف ما اهل سنت سره خلیفہ جوړیدل کې دی. غوی چې خلیفہ څه دی؟ الیکشن سکیږي، شورا سکیږي، بیعت سکیږي. دویم اختلاف امامات ته. غوله امامات جائرن او عادلن، یا ظالم یا عادل څه فرق نه کی. غوی څه امام دی، خلق راجمع شي ځان ته امام جوړ کی. دا دغه قانون دی. دریم دی نماینده یا وسی. مچیو وسی رسول الله، د رسول الله وسی ان وتوصیات وکي پیغمبر نماینده وي. مو د درو شیونو کې اهل سنت سره اختلاف دی. د درو شیونو کې یو شی باندې دیو ماته قرآن نه دلیل راکی چې د درو شیونو کې یو شی ده ووټونو سره جوړیږي. زه ورسره مانو، تاسو مخکې زه ورسره مانو.